یو کس تپوس کړی دی چې یو سړی عمرې ته لاړو، په جهاز کې احرام وتړلو، نو خلک د جدې په ایرپورټ باندې کوز شول او بیا مکې مکرمې هوټل ته لاړل. بیا هوټل ته چې لاړل نو هلته احرام کوز کو او خپلې کپړې واچولې او شپه چې تېره شو نو سحر یې بیا ولامبل او د هوټل نه احرام وتړلو، عمره یې وکړه. دا 3 کسان په دوی باندې دم واجب شو، که نه که چېرې واجب شو نو دوی څه وکړي، عمره به څنګه؟ نو دوی چې دا کپړې یې اچولې دي، څادرونه یې کوز کړي دي، دوی باندې دم واجب شوی دی. چې لږ ساعت لپاره وي نو بیا صدقې سره هم کېږي، مثلا لږ ساعت لپاره یې کوز کړي واچولې، بیا صدقه ورکولی شي. خو که اکثر رسم باندې تېره شو نو بیا باندې دم واجبېږي. لکه دوی شپه تېره کړه نو په دوی باندې دم واجب شوی. او دم چې کوم دی نو په کوم څاروي چې قرباني کېږي هغه په دم کې ورکولی شي، ګډ یا چیلی. بیا یې لیکلي دي چې دا دم به یو کس ورکوي، د 3 کسانو کې که 3 واړه به ورکوي. د هر چا بیله بیله عمره ده، هر یو سړی به ځان ته بیل بیل دم ورکوي او څاروی به اخلي، هغه به حلالوي د خپل طرف.